الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الأنبياء من قبلكم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما محترم و مشران و دوستانو او قابل احترام میندو خویندو، ستاسو اڑوان دے د زیارت پرز پدے ٹیم پدے وقت د قرآن حدیث او فقی مسائل درس کیگی او تاسو شوق او ذوق سره اورے او په آخری برخه کې سوالات جوابات مجلس وی او تاسو چې کوم ټلیفون کړی وی داغه جواب تاسو ته ملایوي. په هر جون جولائی کې موږ سمر کورس کو. د دې خبره مطلب دا دی چې په دینی سمر کورس کې هغه کسان چې سکول، کالج، یونیورسٹی، میل فیمیل ټیچرز، آفیسز، عام خلق، دینداران چې کوم دین از د کول غواړي دا غي د پاره منګه یو کورس ډیزاین کړل دی. هغه کورس چې دی باغې کې قرآن، حدیث، فقہ، د قرآن تجوید، اصول حدیث، سلویخت حدیثونه، سلویخت دعاګانې، قرات، تجوید، آداب، اٹیکیٹس، اخلاق، عقائد، فیت، عبادات، ورشپ، کاروبار، پارٹنرشپ، سیاست، پولیٹیکل سائنس، چې سونه فرض علم دی په هر مسلمان باندې سلور علوم فرض دی. بار بار مې ویلی دي د دماغ علم شرک ته وباسه، جب علم تجوید زده کې، بدن علم مسلې زده کې، د زړه علم دې کې محبت الفترا ولې پار چاخه ګمان کوي چې پر سکون جن متیر شي. دا سلور علوم پار چا فرض دي. نو سلیرش ګنټه جن بداسه تیروي چې د الله د احکام او د نبی له سلام طریقو مطابق وي، دا سه جن به تیروي. نو تاسو ته صرف په قبر آخرت کې به مزي نه وي، په دنیا کې هم مزي وي. من عمل منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. کم یو کس چې سړی وي که خزا، نارینه وي که زنانه، د الله د حکم او د نبی له سلام طریقو لاندې جون تیری، خو شرط یو شته س وهو مؤمن اے وهو موحد، چې موحد یې شرک نه پاکي، ناغه جون د دنیا ډېر پر سکون او خوشاله وي. تاسو ګوره په دې دنیا کې هم ګوره کنه چې کم کسان دیندارانی بس دی به خوشاله ان شاء الله. سونه چې دین لري که ډېر مالداری او ډېر پیسې ورسره او ډېر تعلیم ورسره رشیا چاینا پشان نو خودکشي او په ډیګري یورپ، امریکا، کینیډا، هر غټ خار کې به شل پاگل خانی. دا تاسو ته الله دین درکړی دی، خوږ دین، پاک دین، قرآن او حدیث. العلم ما قال الله وقال الرسول. علم څه ته وایي چې الله سوې نبی علیہ السلام سوې، وما سوا ذلك دین علاوه چې سونه علوم دي، یعنی فنون دي، یعنی آرټس،
د هغې مقصد پیسې ګټل دي او سکول کالج یونیورسټي به وایو پیسې به ګټو په هغې موږ ته ثواب میلاویږي د خپلو بچو ښځې او مور پلار به خدمت کوو نو په هغې موږ ته اجر میلاویږي ثواب میلاویږي دا موږ چې سکول کالج یونیورسټي وایو نو په دې موږ ته ثواب میلاویږي ولې ابن مسعود نه روایت دی مشکات جلد نمبر 1 چې کوم یو کس د خپلو بچو دپاره رزق ګټي سبحان الله څه ګټي رزق ګټي نو هغه ته په 1 روپۍ ګټات باندې یو نیکي د احد د غره عمره میلاویږي په 1 روپۍ باندې نو چا 100,000 تنخواهی نو 100,000 نیکۍ به ورته میلاویږي او چا چې تنخواه 2 لکه وي نو 2 لکه نیکۍ به ورته میلاویږي نو په دې موږ ته اجر میلاویږي نو فرض عین علم کورس جاری دی یو فرض کفایه چې په علاقه کې یو علم کافي دی یو فرض عین دی هر کال دې باندې کورس کیږي په دې ریډیو باندې او تاسو شوق او ذوق سره ځکه اورئ چې ستاسو ټلیفونونه واتساپ کتاب غوښتل هغه یادول د هغې نه پته لګي چې تاسو ډېر شوق او ذوق سره تر اټکه بنیر مردان صوابي او لرې لرې دا خلک دا بیان اوري او دین زده کوي موږ سیاست هم نه کوو ځکه چې زموږ یو پارټي نشته یو پارټۍ ته به تاسو نه راغواړو ولې زموږ پارټي نشته نو او نه فرقاوریت کو چې فلانې کافر دی او فلانې مشرک دی نه ټول مسلمانان چې قرآن مني دویم حدیث مني دریم ختم نبوت مني دا مسلمانان دي او ټول مني نو ټول مسلمانان دي شرک نه ځان بچ کو کنی د نبی علیہ السلام شفاعت پر اته نه ملويږي بار بار بداوي ما تنګيږي ما ان لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه فهي نائله لا محاله من لا يشرك بالله شيئا رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چا چې شرک د نبی علیہ السلام شفاعت پوته نه ملوي دا پخه خبره نو کو د دنیا جنم خیسته غواړی او خوشحالي نو په دین عمل وکړي پریشانی به وي مسلمان سره مسلمان به جړي پریشانی به ورسره وي غم به ورسره وي جړه انګولا به کوي الله ته به کوي جړه انګولا به کوي د قبر آخرت فکر به کوي غور سره اوره دین کی سکون دی دنیاوی پریشانی بستا په دماغ نه راځي او دنیا له مهنت کې دا مطلب دی دا نه ته مالدار شي زه خو مفتی صاحب خموس کو مولوی صاحب خورزک لارې مې بندې دي نو دا مستدی لپاره کې د الله بنده نبی علیہ السلام کړه 2 میاشتې خوراک نو الا الاسودین کجوره او به استعمالولې بس ناغي عبادت سنو چتو داغي عبادت چتو کنه عبادت اوچتو دا غینه باوجود هغه باندې تنګي و دنیاوی او نبی رسول الله او فرمایلنا اللهم احيني مسكينا یا الله ما جمدی وساته خو مسکین و امتنی مسکینا او چې ملکیګم چې مسکینم وفات شو خو هغه زره چې ونه يهودي سره و په غنمو په بدله کې اغشته و واحشرني في زمرة المساكين یا الله ما پاسه مساکینو سره د دنیا د وجه پریشانی زه غریب مو پریشانی دا مسلمان ته ني خپل مهنت کوي او پیسې ګټي بس پریشانی به مسلمان ته د قبر د آخرت مستقضا شو ګناه ته شو پدې بجاړي او کنه څه ثواب مالداران دي ابوبکر عمر عثمان عبدالرحمن بن عوف زبیر رضی الله عنهم څه غریبانان دي نو من عالم نشته ورکر رزق کم دی ها ناغي ټول یو شانو نفسیات یو شانو سایکالوجی نفسیات دا غیو شانو پریشانی به د آخرتی د قبر وي بس دنیا له منډه وو دنیا له وسکو منډه وو خو پریشانی به د آخرتی زما محترم نو فرض عین علم کلاس شروع ده نن چې کم کلاس ته ناغه د سیرت لغون ته پاتې ده سیرت او شو لګ پاتې ده او آداب اټیکیټس اخلاق آداب د اسلام عزت او عظمت چې ده کنه د دې خولېواله او قبول دین تراولې نو په آداب به راولې یو عجیبه او مزیدار او خولې خوشخبری اوره ما یو کتاب لیکلی دی کتاب الآداب 130 کتابونه مې لیکلي دي
سیاست شرمی لیکل ده فتاوا تورو ده الحمدلله وہ جلدو کې اسه خو 126 جلدونه دي خدا وہ جلد مته برابر کړو. زما محترمو کتاب الآداب باندې سونه کتابونه لیکلي شوي دي، سونه کتابونه چې کتاب الآداب باندې لیکلي شوي دي اټول مې راغونډ کړو، خصوصا حضرت تھانوی صاحب رحمه الله، حکیم اختر صاحب رحمه الله، امام غزالی، امام بخاری رحمهما الله، داغي سونه چې آداب باندې کتابونه لیکلي شو ټول مې راغونډ کړو. امام غزالی آداب زندگی مولانا صاحب دی او بزرگ د ټول نه ښکلی او آسان او مزیدار هغه دی آداب زندگی، تدبر قرآن والا، هغه سره لږ اختلاف هم دی او ډېر ښکلی کتاب یې لیکلی دی آداب زندگی. نو هغه سټیټس او هیډنګ مې د هغې جوړ کړ، هغه مې اصل کړ. خو دې آدابو چې کوم زما کتاب دی دی کې ټول اکابر و اصاغر، اسلاف و اخلاف، دا ټول څونه چې آداب باندې کتابونو امام بخاری رحمت الله علیه اټول پکې ما یو ځای کړه. خو دې کې یو ناشنا کار چې دی هغه دا ما کړی دی چې دا نورو کتابونو کې نو ښه یو کتاب کې نو هغه څه دی، هغه ناشنا کار ما دا کړی دی چې غیر مسلموں کے حقوق دا پکې نو، دا ټولو کتابونو کې نو یا پکې کم غیر مسلموں کے حقوق، هغه مطلب دا چې ما هغه هم جمع کړه چې دا مونږ یوی کافر داغي حقوق چې کوم جنگي کی تاسو سره داغي مسائل او هغه خپل آداب اټیکیټس پرنسپلز اصول دي چې تاسو سره څوک جنگي حربي غیر حربي لکه اسرائیل کې څه کسان دي چې کور کې ناستي خزي دي ماشومان دي مثلا، یا هغه کسان تاسو نه جنگي کی دکان کې ناستي سودا خرڅي، نو که جنگ جاری وي نو داغي به خیال ساتي چې جنگ جاری وي هم داغي حقوق چې ته جنگ کې حقوق، حرب کې حقوق هغه مې ذکر کړی دي. او د کافر حقوق، د کافر دوه قسمونه دي، یو هغه کافر دی چې ځان ته مسلمان نه وایي، یو هغه کافر دی چې ځان ته مسلمان نه وایي، یهود، نصارا، هندو، سکھ، ایتیسٹ، سیکولر، یو هغه کافران دي. هغې سره تعلقات څلور قسمونه دي، غور سره اوره، هغې سره تعلقات څلور قسمونه دي، یاد کړه کنه، هغې سره تعلقاتو څلور قسمونه دي. څه هغه درته وایم چې کافر سره تعلقاتو څلور قسمونه دي، هغه درته وایم. او یو هغه کافر دی چې ځان ته مسلمان وایي او دې کافر دا درې دي. څونه دي؟ درې دي، هغه درته وایم. خو یو وړه غونته دمه به ستاسو وړاندې والو، زما په اواز باندې نعت وره نو بیا ستاسو خدمت کې انشاءالله حاضرېږو. غیر حاضر کېږئ ما زما په آواز نعت وره. عدل مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مولا حب و ترحم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مقدس عفت مریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے اطیب طیب میں مدغم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے قسم تبریک عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے ناطق اسلم تسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے ہادی مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے وافی جانم جانم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے ساقی وارث زمزم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے یاسر یسر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے حاشر نشر معظم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مورد اس دم اس دم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے شافع شفیع مسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بد باطن وہ قلب کے مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کر ان کا ہر دم ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زما محترم و مشران و دوستانو، قابل احترام میندو خویندو، ستاسو وړاندې د سمر کورس جاری دی. دا یو کورس دی هر جون جولائی کی دا منګه کوو او تاسو یې شوق او ذوق سره اورئ. یعنی فرض علم 50 دی په هر مسلمان نارینه او زنانه. څلور علوم فرض دي. کم دي درته مې ووایي 40 ګنټې ژوند د الله د احکامو د نبي علیه السلام طریقو مطابق تیر شي، نو داسې علم چې دی دا په هر چا باندې فرض دی. په دې کې قرات، تجوید، احادیث، دعاګانې، آداب، عقاید، په دې باندې خبرو شو، ټولې مسلې بیان شوې. نن چې دی نو ما تاسو ته ویلو چې 2 زنګ چپټرز دي، 2 ٹاپکس دي. یو دی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، حکومت رعیت اور میدان کارزار میں لڑنا. دا بیانیږي، نو نیم بیان شو، نیم پاتې دی. او آداب بنن بیانیږي تفصیل سره انشاءالله، تاسو به غور او شوق سره اورئ. نو ما تاسو دا خبره کړې وه، خلاصه او لوبالباب د سیرت دا چې نبی علیہ السلام نه مخکې عیسی علیہ السلام تیر شوی و. 1500 کاله پس نبی علیہ السلام راغی. د هغې نه مخکې آدم علیہ السلام، او آدم علیہ السلام نه والد تر اوسه پورې 8000 کاله نه دي شوی. 8000 کاله نه دي شوی. البدایه والنهایه، عماد الدین، محدث، مورخ، فقی ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ بدایه والنهایه کې لیکلي دي. البدایه والنهایه ای کې لیکلي دي 8000 کاله وشو، لا نه دي شوی. 1,24,000 انبیاء تیر شو. د لږو قبرونه مونږ ته معلوم دي، د 1,00,000 نه زیات انبیاء او قبرونه مونږ ته معلوم نه دي. چاته معلوم نه دي، شته خو چاته معلوم نه دي. نو قبر پالل شریعت کې نشته، او نه د قبر نه غوښتل شته، او نه د بابا نه غوښتل شته، نه د هغې طواف شته، نه هغې له جنډه شته، نه هغې له څادرې شته، نه هلته ګلونه وړل شته، نه مومبتي شته، او نه اګربتي شته، او نه پیسې ویشتل شته، او نه تیل هلته وړل دي، او نه مالګه او چیني هلته وړل دي. تا موږ محبت کوو، خو هندوستړی خدای ناراضه، هندوستړی چې خدای ته خفه دی. دا غلط کار مه کوئ. قبر به کچی یو لیش پی بس، غواړو به د الله نه. قبر مقصد دی موږ بل ته راځو او مړه کېږو به، نو تیارې په کار دی. دا قبر مقصد دی. او موږ ته د کاروبار اډې ته چا جوړې کړي دي، او څوک پکې ګډېږي، او څوک ته طوافونه کوي، چې هلته ډبې ایښي دي. دا خدای راته معافي وکړي. عربو کې ډېرې غلطۍ به وي، خو عقیده یې ټیک ته د شرک نه پاکه. ډېرې غلطۍ به پکې، خو په دین خرچ ډېر کوي، مسلمانانو سره امداد ډېر کوي، او عقیده د شرک نه پاکه ده، او د ساري مزد له پاسي غلطۍ ارزه کې شته، مونږ کې هم شته، هغې کې هم شته. او قبرونه ټول کچه دي، 40 هزار قبرونه په یو قبرستان کې، او مطلب دا چې ټول کچه یو لیش. دا شرعي مسله ده. بهرحال نبی علیہ السلام
چې پیدا شو د پیر پرز، وفات شو د پیر پرز، مکې نه روان شو د پیر پرز، مدینې ته ورسېد د پیر پرز، او خخ شو د بت پرز. ولې پیر منګل بت د کې جنازه او جنازه نبی علیہ السلام داسې نه ده شوی چې یو کس مخکې شو یو وروسته شو. نبی علیہ السلام جنازه چا کړې ده؟ دا خبره غلطه ده. د الله بنده جنازه د هغې کس کېږي چې هغه نه غلطۍ کیدی شي، او جنازه د ټولو نه شوی وروستنو خلکو. دا خو د نبی علیہ السلام خصوصیت دی، دا جنازه د دې د امت خصوصیت دی. جنازه د هغه کېږي چې د هغه نه ګناه کیدی شي. دا دعا مغفرت ته چې یا الله دا کس معاف کړي. نبی علیہ السلام خو پاک دی. نبی علیہ السلام مخکې نه ویلو چې لس کسان به تیریږي او ما باندې به درود شریف وایي او دغه زما جنازه ده. بس فرښتې، ښځې، سړي، ماشومان دغه شان وشو. او په دې لږ ټایم کې خلیفه مقرر شو. د نبی علیہ السلام د خخولو نه زیات ضرور سیز هغه د خلیفه قیام، چې اوس په اجماعي خلیفه څوک وي او څوک په د نبی علیہ السلام په موسر ودرېږي. الله اکبر، دا غټه مسله وه. لہذا د نبی علیہ السلام جسم چې و پاک، صاف، تازه، برزخی جمده، دا د نبی علیہ السلام جسم. او نبی علیہ السلام جسم چې دی دا ځمکه نشي خوړی او داسې تر او تازه دی لکه ګل. سبحان الله. نبی علیہ السلام دا فرملو چې زما قبر وثنا يعبد، بت مو جوړوي چې خلک د هغې عبادت کوي، لکه څنګه چې پنجاب کې دا شی شته، وثنا يعبد. بت ته مو جوړوي چې خلک بالته ناست یو مطلب دی چې خلک په څوک په طواف کوي او څوک په سجدې کوي او څوک په د بابا نه غواړي. دا نشته. که 50 کله د بابا قبر ته کښېنې نو 10 روپۍ در کولی شي، 10 روپۍ هم نشي در کولی. نور باندې یو پیالی چیس کلی شي، یو پیالی چی هم در باندې نشي څکلی. دا دنیا د اسباب د لاس په قطع کې نو پیالی به ستا خولې له راځي. اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا سرما ہم ان کے قدموں کی خاک ہے. اولیاء کو مانیں گے، اولیاء کی مانیں گے، اولیاء منو دا غیب منو او کنا. دا علی حجویری رحمه الله لاہور والا، داتا گنج بخش والا خلق وتوي، شیخ عبدالقادر جیلانی او دا زنګ دا پیر بابا، دی ټول جن د شرک او بدعت خلاف کار کړی دی. او قبرونو ته ورشه ته شرک ته او بدعت ته، بس د شرک او بدعت اډې که تاسو ګوره بس مزارونو ته ورشه، هلته ورشه بس تش د شرک او بدعت اډې وي. کس به مړ شي او دی به ورته غټ صندوق کې طالب ورته ووایي چې پیسې راچوي. نو د پیسو ته اوسه کوي، ولې څه چل دی؟ قبر سره صندوق او هغې ته تاله، هغې کې پیسې د څه شی دی؟ قبر به خو کچی، ټول قبرستان به کچی. قبروں کی وجہ سے ہم نے مغیبات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مشاہدہ پر لگا لیا. سبحان اللہ. قول جملہ دا یو بزرگ دا قاری طیب صاحب دا غیب فرمائل قبروں کی وجہ سے ہم نے مغیبات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مشاہدات پر لگا لیا. اللہ اکبر. سکوے تاسو یہ قبرونو سره تاسو سکوے خو کچا قبر بی اول بزو چنگ بمړ کیږو. السلام علیکم یا للقبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اوس هغې غوري که نوري دا خبره پرېږدی چې مړه شو پته به ولګي چې مړي اوري که نوري. دا جمدي نوري نو دی باندې څه اثر نه کېږي. شنه منګي دي الټا اوبه په اچوه دننه پکې اوبه نه ځي. ټول اوري څوک سار مونځ له څوک پاسي، سود څوک پرېږدي، بې پردګي څوک پرېږدي، حیا ځان کې راولي، 5 وخته مونځ څوک کوي نه اوري که نه. دا جمدي نه اوري نو مړي بیا څه اوري. او که اوري او که نه اوري عدم النفع. دا ټولو مفسرینو لیکلي دي 5-6 هزار عدم النفع. څونه ښکلې خبرې لیکلې، تا ټول تفسیرونه وګوره 5-6 هزار. انک لا تسمع الموتى دې کې دغه لیکي چې بھائی د دې نه هېڅ نفع نشته. بھائی عدم النفع دا ټیک راشه. عدم النفع، عدم النفع، عدم النفع، هېڅ نفع ته نشته، هېڅ نفع ته نشته. خو موږ ته نفع جوړه کړې ده، کاروبار اډه مو ته جوړه کړې ده، پیسې پې ګټو. یو ګاډي کې ناست وم، 2 کسان چې نو لګیا وو،
دوه کسان لګیو په ټلیفون باندې. نو سیوي وینا په دونه لکه او په دونه لکه او په دونه لکه هم تا دې سوي چې په دونه لکه او په دونه لکه. بیا ټلیفون ډیر زیات پس سات پس بند شو. ما کستوي ویم دا تاسو وی ودا یو بابا دا غې ټیکا علم قبر دی مزار دی وی ما په 12 لکه هغه چې په 14 لکه. نو دا تاسو کوي یا پیسې نه خلک نه الته ورځي وی ویرا غونډو کنه نو جمع شي 15-20 لک نور جیب ته واچو. الله اکبر. چاته کاروبار جوړ کړی چاته شرک جوړ کړی اډا چاته د بدعت اډا جوړ کړی دا څوک طواف کوي څوک ته سجدي کوي دا څنګه شاپینګ مال ته جوړ کړی دی پیسې پی ګټو. یو لطیفه ته وروما لطیفه وروما دا خشکه سخت خبره کوم نو یو لطیفه پکې اوره. ته چې کله داسې لړشم یو خار ته سفر وکم سفر خو دې له درست نه دی کنه الته یو غټ بزرګي یا د صحابي قبري د 75 نه زیات صحابه دي په پاکستان کې قبرونه دي. نو زه ورشمه قبر لور زما او دعا کوم عیسی له ثواب کوم. لطیفه دا چې الته څوک ناس دي کنه مجاور چې وته وي دا مجاور چې زما حکومت راشي کنه لومبه به ز کار کوم خبره دی ټولو قبرونو کې سونه مجاورین ناس دي کنه دی بچو کا کوم و دې نه به وباسم چې تاسو ورشه رزق ګټه دی به ټول تک توري دا اوره ولې موږ نه کوي او چرس کی اکثر مجاورین چې دا ختم شي دی قبرونو خپل کار روزګار کوي ورشه خانو چې قبر ته روانه کنه نو دا کسان بازار درې سلور روان شي دا بابا ډېر اوچت دی دا ډېر د برخه خاوند دی دا ډېر داسې اوچت دی داسې بزرګ دی د من دانی ذمہ دار دی چاته فیکټری غوښته واغله فیکټری ورکا فلانی تزوی غوښته واغله زوی ورکا دا روان به تاسو سره بس سره په تړه کې نو خلک نه پوي غریبان وي او ښا نو زوته نور نو بس بیا دعا مو وکړو چې قبر ته دعا کې لاس پنو چته قبله ته مخ کې چې خلک داونو چې قبر نه غوړي پوښوي المصنف او کلاس چې توینو بیا قبله ته مخ کوي او کلاس نو چې توینو قبره مړی ته چې مخ یو دعا کې د الله نه غواړي نام ټیک ته یا مړی د عیسی علیه ثواب د پاره کنه نو خبر اخلاص شه دعا وشو عیسی علیه ثواب وشو واپس را روان چې واپس را روان شو کنه اک کسان بیا راشي ټول کسان سره دا چل کوي او څنګه جی او صحت مو څنګه دی او ماشاءالله دا الله لار کې خو یو 50 روپے راک کنه یو 100 روپے راک کنه یو 500 روپے راک کنه یو 1000 روپے راک په چې د ګاډي پورې ځي کنه غلام درو شمس الدین بر پورې خدي پیسې راک دا وې دي نو زه وته سویم ویم چې زه اتلم تانه وې چې فلان له کارخانه ورکړو فلان له زوی ورکو دا د برخه خاوند نه شپږ کروڑ روپے د بابا نه وغواړه کنه یو شپږ کروڑ ته وغواړه یو کارخانه ته تم وغواړه یو شپږ ځامن ته تم وغواړه ما نه سره وغواړه د بابا نه وغواړه بس ډیر زیات کچ شي او سره کته کی او بر وای او غر وای منډه کی همولې منډه وای ته چې سړی راځي بابا ډېر د برخه خاوند دی او دا ډېر اوچت بزرګ دی او دې د مندانی ذمہ دار دی او فلان له کارخانه ورکړو فلان له زوی ورکړو هم خجی نور او دا او داسه او هغه سه قبرستان د دعا وشو قبر ته دعا وشو واپس را لې دی بیا وی یو 100 روپے راک یو 500 روپے راک یا 1000 روپے راک نه د بابا نه غواړه کنه یو شپږ کروڑ ته غواړه چې درکیدله هغه ډېر د برخه خاوند دی کنه نو بس بیا سره کته کې او غر وی او بر وی الله دې موږ ته سم نصیب وګرځي خپل کارونه کوي روزګارونه کوي د دین نه موږ کاروبار جوړ کړی څوک زعفران غواړي مولیان تعویذونه کوي څوک پیسې غواړي څوک د سبا خبرې کوي او دا خدای ورپسې ورخلاصي څوک استخاري کوي لکه استخاره خپل کوي استخاره سره پته نه لګي استخاره سره پته نه لګي چې سبا بس کیږي دا رشتہ بسنګ گئی نبی علیہ السلام دو لوریانې ورکړې طلاق نشو د الله بندګانو دا څنګه خبره کوي استخاره مطلب دی الله دې کار کې خیر واچي بس پته نه لګي دا خو ټول سونه چې تانی دي ټوله دا ختمه کې او پولیس والا په کروڑونو تنخواګانې لې کنه ټول یو ځای کې ډېر تنخواګانې دي دا ټوله ختمه کې دا تانه
بس څلور مولیان له څلور کمرې صفا صفا جانماز ورکې. یو مولا به ناست په هغې کې به استخاره کوي په کمره کې، بل مولا به بله کمره کې ناست هغه به پته لګوي، او بل مولا چې هغه به حساب کتاب کوي، بل مولا به هغه کوي علم جبر اور جفر او علم رمل دا به کوي، او بل مولا به ستارے ملاوي وی ستارے آپ کے نہیں ملتے ہیں وہ استا پسڑ باندې صابون و. نو دغه مولیان کې نه تاڼو کې پولیس والا ختم کې کروڑونو اربونو روپے بستا سو بچي، بس مولا به ته چې قاتل کم ځای دی غل کم ځای دی پتا چا تعویز کړی دی، بس دا مولیان مقرر کړو دا بالکل تاڼې ختمه کې. بس دا مولیان به دا وایي چې پتا چا جادو کړی دی، دا فلانې چا قتل کړ، دا غلا چا وکړه، غل کم ځای دی قاتل کم ځای دی. دا به ته مولا وایي او خپل خپل څلور کمرې ورکې مولیان ولا او جانماز ولا ورکې او تنخواه ولا مقرر کې 2 لکه. بس مولا به حساب کتاب لګي، استخاره به کوي، خوب به ګوري، خوب به ویني، او بس هغه به وایي چې غلام حیدر دلته، شمس الدین دلته دی، او ګل زمان دلته دی، او شیر زمان دلته دی، او قاتل هلته دی، او غل هلته دی، او ستا هغه چې ته ټکولې وې هغه هلته ناست دی. دا وګوره دا لطیفه وه، خو ډېر علم و پکې او ډېرې بهترینې خبرې وې پکې. زه کوم ځای امام یم که نه هلته، نو هلته یو کس ته نه تعویزونه کوي، د جومات امام دی، د جومات امام دی غلطې خبرې کوي، عالم دی حسابونه کتابونه کوي، عالم دی په 13,000 روپۍ تعویز خرڅوي، او کار خو نه کېږي، د اکثرو کسانو کار نه کېږي، د چا وشي الله وکړي، نو اکثرو خو نه کېږي، نه ورپسې بیا خبرې کوي، پیسې یې واخېستې او کار ونه شو، پیسې یې واخېستې او کار ونه شو. دي د مولیانو شرمول په چوکونو کې او په دکانونو کې. موږ سره تعویزونه موعظونه کوي، نو یو جینۍ غیبه شوه، بی غیبه شوه څه شوه، اف آی آر یې وکړه، اخوا دیخوا. مولا ورته وایي جینۍ چا سره تښتېدلې ده او د ملتان نه اورېدلې ده. وګوره تقریبا 4-5 ورځې پس بس ښه بوی شو کمره کې، لکه ښه بوی ولده یار. هغه جینۍ د شپې تهجد کولو په مصله باندې او سجده کې ته ساتلې ده او هغه کټ لاندې غورځېدلې ده، نو د کټه صادر پې ښکته شوی دی، جینۍ غریبه هلته پرته وه، هغې تهجد کول، په سجده کې وفات شوی وه. استاد جي څه وی؟ استاد جي وی چې ما حساب ولګو جي اچھا سره تختلې ده. بیا پیدا شو جینۍ مړه وه، تهجدو کې مړه وه، د ځانه حسابونه کتابونه لګوي چې سړی کم ځای دی، دا غل کم ځای دی، دا کس کم ځای دی، حسابونه لګوي که نه. زما زوی روغ دی چې کم ځای دی، زما زوی دوبۍ کې ګیر دی چې کله به راخلاص شي. غلام حیدر استاد ورته وایي بس ټیک ته دا وظیفه وکړه او دا زعفران راوړه او مطلب چې دونه غوښه راوړه او داسې او هغسې او بس راخلاص به شي. بس مولوي صاحب غوښه وخوړه، پیسې جیب ته واچولې، او وړوکي خو آزاد نه شي، نو بیا څه وشي؟ بیا شپه ورځ هغه علماو ته کنځل کوي، د علماو سپکاوی وي. دا نه چې دم کوه، خو د ښځو نه پر دم کوه که چا څه په خپل ترتیب سره درکړو نو خیر دی، ټیک ته. خو لکه غوښتلو او مقرر کولو او ټکټ لګول، هلته پینډۍ کې چاک راکې خو ټکټ لګولی، لکه څنګه چې ډاکټر ټکټ تقسیموي، شمس الدین استاد هم ټکټ تقسیموي، وی اله بدن نه راځي چې 100 روپۍ ټکټ اوس 300 کړو. الله اکبر. نو دین نه به خلک بدزنه کېږي که نه؟ صحابو تعویز کړی دی، د 8 صحابو نه مروي دی. عبدالله بن عمرو بن العاص نه اعوذ بکلمات الله التامات من غضبی و عقابی مروي دی. هو او 13 شیلې هم پې اخېستې دي، جایز دي، یو پېره جایز دي، نو 2 پېره جایز دي، دا اجرت په دې اخېستل نو 20 پېرې جایز دي. نو کاروبار خو به ورته نه وی که نه، او د غیب خبرې به نه کوې که نه، او پرده به نه ماتی که نه د زنانو. د الله بنده، الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي، الله دې موږ پوهه کړي. بهرحال نو کلاس جاري و، نن چې دی نو د سیرت چپټر ټاپک و هغه نیم بیان شوی دی، نیم. نو بیا د نبی علیہ السلام 14 کاله جون اما بیان کو چې شرک خلاف کار کړی او توحید خلق په توحید پوی کړي زما محترم، او تجوید خلقو ټیک کړي، یتلو علیہم آیاتی، تجوید ټیک کړي. الله اکبر.
تجوید ټیک کړی دی. زما محترمو په دې ځان پوهې کې چې لومبې به خپل تجوید ټیک کوئ. په دې تقریبا ما ستاسو وړاندې 14 کاله ما ستاسو وړاندې په دې باندې بیان وکړو. 14 کاله تجوید عقیده ډېر مې آینده هم کوم او تنګېږي به نه. نو نبی علیہ السلام دا کار وکړو. په 9 کال لمونځ راغی، 2 رکعاته، هر یو مونځ 2 رکعاته. ان الله زاد علیکم صلاة علی وهی الوتر، الله تاسو باندې یو مونځ سیوا کړی دی، هغه وتر دی. نو وتر پکې سیوا شو. عائشہ فرمای رضی الله عنها 2210 احادیث تی مروی دي، ولیکه قرآن وته یادو، ولیکه 50,000 اشعار وته یادو، ولیکه یعنی ذهینه و. 2210 احادیث وته یادو، د قرآن حافظه و عائشہ اما جی. هغه فرمای فرضت الصلاة رکعتين اقرت في السفر وزيدت في الحضر وزيدت في الحضر. منز دا لازم شوی 2 رکعاته. نو په سفر کې په خپل ځای قائم شو او په حضر کې ډیر کړی شو. د سفر کې ځای نو صرف 2 رکعاته، د ماښام 3 رکعاته، د ماخوستن 2 رکعاته فرض او 3 رکعاته وتر. کو سنتو ټیمی نو بکې نبی علیہ السلام کړی دي، معاف نه دي چې ټیمی نو الا او چې ټیم نو مکوا. باب ترک سنن فی السفر سنه المصنف لابي بکر ابن ابي شیبه. نو بهرحال نبی علیہ السلام 14 کاله دا محنت کړی. بل ته یو نقطه دا هغه لږ غور سره وره چې نبی علیہ السلام ټول ودونه ډیر ودونه نبی علیہ السلام کړی دي، خو کله 54 سال نه پسې کړي. 54-55 سال په عمر کې ټول ودونه کړی دي. نبی علیہ السلام ټول ودونه 54-55 سال په عمر کې کړی دي او 53 سال پورې گویا کې اخو مخکې وفات و خدیجه رضی الله عنها ټول نه زیاته مینه خدیجه سره و، بیا عائشه سره و رضی الله عنهما زنګ موریانه. نو بیو سره تیر ک، کونډه سره تیر ک، جوانه اصل جن دا ټول ودونه چې کړی دي ډیر 54-55 سال په عمر کې کړی دا الله بندگانو صرف د اخري 9 کاله یا 8 کاله دي کې ټول ودونه کړی. او مقصد سو چې دین مضبوط شي، مقصد سو چې هر خاندان کې دین خور شي، مقصد سو چې زما دا زنانه قرآن یاد کی، یاد کا قرآن، مقصد سو چې قرآن محفوظ شي، مقصد سو چې هر قبیله کې دین عام شي، مقصد سو زما محترمو چې دی به ینګي نو دین به انټرپریټیشن صفت موجود و. عائشہ رضی اللہ عنہ کې مجتهده و، صحابه ته تپوس کو 1,24,000 صحابه دي، پای کې 149 عالمانو وره 149 عالمانو یاد کې دی ول زر فتوی ورکړي دی، ولیکه 149 صحابه ول زر فتوی ورکړي دي، ولیکه 149 صحابه مقلین متوسطین مکثرین ول زر فتوی ورکړي دي او دین محفوظ کړی دی. او هغه سره دلیل نشته قرآن او حدیث، دا تقلید شخصي دلیل دی. ول زر فتوی ورکړي دلیل سره د قرآن او حدیث نشته، اکثر رائے او اجتهاد کړی دی. اٹ از کالڈ امیټیشن اینڈ انټرپریټیشن. دی ته وی تقلید او اجتهاد. امیټیشن معنی تقلید، چا پس تلل څوک فالو کول. زما محترم عائشہ نبی علیہ السلام چې 54 سال نه پس ټول ودونه کړی دي د پاره د دین، د پاره د الله د رضا، د پاره چې دین ارزه کې خور شي، د پاره چې قرآن دی یاد کی. او ټولو نه اهم خبره غور سره اوره، اهم خبره 57% خزي دي، خزي ډیری دي ځکه کور ناشتي دي. او کنه سړی کم دي، خزي ډیری دي. نو دوی واده شدید ز خلاف هم چې چا واده چا کړی کنه غلبه جنې مو ورکوي، الا ورکوي چې هغه طاقتي قوتي بیل ساتلی شي، بیل کور ورکوي شي. هرگز نه دوی واده اوکې ځان ما پریشان کوي، نه خپل لور داسې کس لور کې چې مخکې بچي. ولې خلکو کې طاقت نشته، قوت نشته، امت کې قوت نشته، طاقت نشته، جګړې جوړ شي، پریشانې جوړ شي، مصیبتونه جوړ شي. مکوي دوی واده او نه دوی واده خپل خود ته وای، دوی واده به کوم، اړ یو سړی خپل خود ته وای دوی واده به کوم. ته دا یو خدای صحیح وساته لګا تکړه شه کبیل کور ورکول شي، د بدن طاقت تی، د مال طاقت تی، او ټول نه زیات تاکه تقوا وي چې برابرې کې. او بل دا
چې ویل پاور ستا مضبوطي. ښځې کمکلي سادهګاني بس دې خبرې ډېرې کوي، ګیلې مانې شکوې طعنې خبرې اترې هیرې وهل ایرې وهل بحث دا ښځې کوي. دا ښځو کې شته. نو ځکه الله وایي وعاشرون بالمعروف. نو ښځه خو تا ټکوي نه، تا وهي نه، خو ژبه استعمالوي که نه. الله وایي وعاشرون بالمعروف. دې ترجمه زما ډېره مزېداره ده د ټولو تفاسیرونه. عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، د ښځو سره گزاره وکړئ. څه گزاره ورسره وکړو؟ ژبه چلی نو خیر دې معاف کړئ. سبحان الله ماشاء الله. والی تا نشي، ویټ لفټر نه ده، ریسلر نه ده، کراټې ولا نه ورځي، فلینکک ولا نه ورځي. تا خو وایي نه که نه، نو بس صرف دا ایرې د سره وایي، نو بس برداشت کوئ که نه. د الله بنده وعاشرون بالمعروف، عورتوں کے ساتھ کیا کرو؟ گزارا کرو. وعاشروهن بالمعروف، خو سره گزاره وکړئ. خیرکم خیرکم لاهلی، تاسو کې هغه ښه دی چې خپلو ښو سره ښي. نبي علیه السلام د کور کار به هم کله کله کو، چیلې به هم لشله، جارو به هم کله کله وان. خیرکم خیرکم لاهلی لن یضرب خیارکم. تاسو کې ښه خلک ښځې نه وایي. لا تضرب امرأتک ضربک امیتک. خپله ښځه داسې مه ټکوه لکه څنګه چې خپله وینځه وهې، مه وهه. لن یضرب خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے. وعاشرون بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو. گھر آؤ تو سلام کرو، کور ته راځئ نو سلام کوئ. هنسموک وکراو ور بوزبوټي برا رواني غلام در ته چې سل مړي کړی دي یو خدای ته پاتې ده. بس دا سم کوي، خو سره محبت کوي، مینه کوي، سلام کوي، हंसमुख होकर स्माइल चेहरे पर लाकर कोर तराजे ओ मीना ओ मोहब्बत ओ सलाम ओ खुदे तो गोरे दा मोबाइल कोर के मैं इस्तेमाल है, दा मोबाइल कोर के मैं इस्तेमाल है, दा मोबाइल कोर के मैं इस्तेमाल है. द बच्चों पर मख के द मिलमा पर मख के टक 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 मकवे. नबी अलैहि सलाम फरमाई नवे हदीस और है چې کله تاسو را ملما ناستې نو ګوتو کې ګوتې مه وهه ویلاسونو کې دا ګوتو کې دا لاس مه وهه. ولې دا تا ځان مصروفه کړو نو ملمنه ته یو طرف ته شوې. دا حدیث ته ګورې نوی حدیث وره ستاسو لپاره نوی دی، موږ دپاره نوی دی. د ملمه په مخ کې په ګوتو کې ګوتې مه وهه، ګوتو کې کار مه لره. یعنې مطلب څه دی؟ دې مطلب دی چې ځان ستا ملمه دی راغلی هغه ته ګوره، هغه سره خبرې کوه، ته موبایل کې ځان وردن نه کړی. کور ته رالی ښځې سره خبرې کوې ټکه ټکه ټکه، مور پلار سره ټکه ټکه ټکه. او جینه کوم اوس موبایل یې ساتلی دي، خدای دې پوه کړي. نو جاهلانو ساتلی دی، غیر عالماتو ساتلی، نو عالماتو مو ټچ موبایل یې ساتلی دي. انا لله و انا الیه راجعون. دی به خلکو ته څه تربیت وکړي؟ دا خلکو به څه تربیت وکړي چې موبایل یې ساتلی ټچ؟ دې ته څه پراټې ویم؟ ټچ موبایل د فحاشۍ پراټه ډېر ګران دی، ډېر ګران کار دی. د دې نه ځان ساتل. او هلکان به هم نه ساتي. ولې څه چل دی؟ د بټنو موبایل به کوري او بوډۍ مور سره به یو کلک په ځان سره لاس کې نیولي. دی څه کوي؟ دی بس اخوا دې خوا کېږدي وده شي، دا جینکۍ ارجایګانو ته ټلیفونه کوي. سړي غوسه کوي چې دا جینکۍ غلطه کوي، دا جینکۍ ولې مطلب ارجایګانو ته ریډیو ته ټلیفون کوي او عالمات یې پکې کوي او خبرې ورسره کوي. نو دا زموږ خویندې لوریانې دي، تاسو موبایل پټ کړي بس ټلیفون پکې وکړي که نه؟ تاسو یې که نه؟ نو تاسو ولې پراټې ورکړي دي ټچ موبایل؟ ولې مو موبایل یې ورکړي؟ ولې موبایل ځان سره تړی نه؟ موبایل وتړی مریا ته یې واچوی د بټنو چې زوی د باري یا څه کاروباري مسله یا د بچو خبره لې نو ټیک ته بوډۍ سره موبایل بس. ځینې علاوه چې دا موږ څه کار شروع کړی دی دې سره به تاسو ته ډېر نقصان وشي. او که عمل پرې مه کوئ، نه کوئ نو مه کوئ، سزا به ته ملوي. زما محترم په دې به ته سزا ملوي. دا تاسو وړه غلطي ګڼئ، خو دا ډېره غټه غلطي ده. زما محترم نو ما تاسو ته دا خبره کوله زما محترمو چې کورس جاری ده. نبی علیہ السلام اخلاقیات ستاسو وړاندې بیانېږي چې نبی علیہ السلام دا ودونه کړي د پاره د دعوت او دې پاره کړي چې د کور زندگی محفوظ شي. 54% ښځې دي، جینکۍ زیاتې دي، ځکه یو دنیا جینکۍ کور کې ناستې دي. ولې؟ سړي دغه دي که نه، کم دي که نه، او ښځې زیاتې دي. مولوي صاحب ورته څه وایي؟ بله درېیمه لطیفه مولوي صاحب ورته دا بندش دی، دا باندې چا څه کړي دي او دا تا باندې چا څه کړي دي او ته یې تړلې او ستا رشته یې تړلې ده، دا به زه ازاده کړمه، خو 11,000 روپۍ راکړه. وایي خدای دې غرق مه کوه یک مولوي صاحب، خدای دې غرق مه کوه، خدای دې غرق مه کوه. 11,000 روپۍ راکړه، زعفران علمه. ظالمانو په نیم توله زعفران باندې په زرګونو تعویضونه خلک لیکلی شي،
او د خلکو نه پیسې وباسئ، بیا خلک وروسته پوه شي، بیا ورپسې خبرې کوي، نو موږ هم پکې خراب کړي. هر موږ خو دا کار نه کوو، چا نه پیسې خو نه لو، زعفران خو نه غواړو، خو ټول عالمانو پس بیا خبرې کوي. خو عام خلک یې غریبانان په چوکو دکان کې لګي. الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځوي، الله دې موږ پوهه کړي، خفه کېږو به نه. نبی علیہ السلام چې زیات ودونه کړي دي، 54 سال نه پسې کړي دي، 50 کاله عمر نه پسې کړي دي، خپل جوانه عمر ټول عمر د بېوسره تیر کړی دی، بېوسره تیر کړی دی. الله اکبر. او وجه دا چې دی حافظات شي، دی دین محفوظ کی، کورنۍ جن چې دا نیمونه زیات دی دا محفوظ کی، دهلیز او چار دیواره نه چې کم دن دین دی چې دا محفوظ کی، چې قرآن یاد کی، او په خزو کې دین کارو کنه. دې لپاره مطلب دا چې نبی علیہ السلام ډېر ودونه کړي دي. مقصد دا و دینو چې دین خور شي، په ټولو کې دین خور، دا مقصد. نو دیار لس کاله تجوید کار کړی دی، د ایمان کار کړی دی، د عقیدې کار کړی دی، او لس کاله آخري چې په مدینه کې تیر کړو د کې ټول احکام نازل شوي دي، ټول به ورته ووایم، اکثر یې نه بس ټول، روزه، حج، زکات، عیدین دواړه اخترې، بانګ، جمعې مونځ، د پردې حکم، د شراب حرمت، د جهاد حکم، دا ټول وروستو راغلي دي. بلکې عجیبه خبره وه چې 19 کاله پرده نه وه. ګورې دا مخکره کې راغلی دی، مخکې تربیت وکړو. دا ونسوتکم فی الروع باد وجوهها، ونسوتکم فی الروع باد وجوهها یخلن اماء لا یخلن حرائر حماسا. چې پردې حکم شریعت کې نو راغلی، قرآن کې نو راغلی، تاسو باندې چې دا د غیرت مسله ده، بدکاری سے بچنا دا د غیرت او حیا مسله ده. دې ممانعت عقلی ده، چین او رشیا هم نه کوي، اگر چې الله نه مني. هغه هم پرده کوله، اوس هم چین او رشیا الله نه مني، په دیهاتو کې پرده ده، قبایلو کې پرده. شریعت څونه راځي نو خلک خرابېږي، ازادي او فحاشي زیاتېږي. رشیا او چین الله نه مني، پرده پکې شته، تاسو دا پته ده. او دا په ټي وي چې هندوان تاسو ګورئ، د انډیا تاسو د هغې قبایل او د هغې خلک وګورئ، ټول پرده کوي هندوان. تاسو ته پته شته ټول پرده کوي. تاسو تھر ته زه تللی وم، تھر ته امداد مې هغې سره کو، 114 هندوان زما لاس باندې مسلمانان شو، 200 سیکان هندوان مسلمانان شوي دي زما په لاس، الحمدلله. نو په انډیا کې داسې تنظیمونه موجود دي د هندوانو چې د فحاشۍ خلاف هغې کارونه کوي، او بعضې پکې سختي حملې هم کوي. او که نه هندوانو کې داسې تنظیمونه دي چې پردې باندې کار کوي، داسې تنظیمونه دي چې فحاشۍ خلاف کار کوي، داسې تنظیمونه دي چې ګزار هم کوي. خدا تاسو ګوګل کې سرچ وکړئ او تاسو ټولو کې دا وایي چې بس هلته تش بس دا ګډاګانې دي او فلمونه دي. دا پاکستان ټولو دنیا کې اوچت ملک هم دی، پاکستان دی. د نوح علیه السلام کې اجتماعي ملک هم دی، پاکستان دی. ایټمي قوت دی. په میډیا کې چابار وکړه خلک ویل ته تش دا ډانسونه دي. نه، یہ سب نشته، هر څه ټیک ټاک دی ماشاءالله، هر څه سسټم ټیک ټاک دی ماشاءالله. غلطۍ هر ځای کې غلطۍ زما محترم. نو نبی علیہ السلام باندې شریعت راغی، دا اکثر شریعت چې دی دا آخر 10 کالو کې راغلی دی، چې نبی علیہ السلام عمر 54 سال شو، او دغه 54 سال په عمر کې دا 54 بار وایم 54 سال په عمر کې زکات دا حکم راغی، او قربانۍ دا حکم راغی، او جهاد دا حکم راغی. په دې بیان کومه دا به ووایم چې نبی علیہ السلام کم ټایم کمې غذاګانې کړي دي، ما ته یاد دي ماشاءالله، دا راته یاد دي، سیاست او مشکات او متنبی او جمال القرآن او نهومیر او هدایت النحو، دا الحمدلله ما ته یاد دي ازبر. دا سیرت هم راته دغه شان یاد دی. ګوره مغازي د بخاري زما محترم، نو سیرت تاسو ته بیانوم چې تاسو به څنګه د دین کار کوي، د نبی علیہ السلام په سیرت په څنګه چلېږي. زما یو ملګری دی، عمر خو 75-80 سال دی، نن سبا کینیډا کې دی، ग्रुप कैप्टन इम्तियाज दोस्त में दे गिरे न साथी 75 साल उम्र देखो गिरे न साथी यो शपेता या किताबों लिखली दे टॉप किताबों लिखली माशाअल्लाह माशाअल्लाह अगर चिगिरे निश्ता ताजुद कई पिंजो वक्त मुस्की आगे यो किताब लिखली पसीरत बांधे मां सरश्ता के चाहता पकारी नो वर बकम वाला
زه یک صرف پروفیسورانو له ورکوم چې کالج یونیورسيټي کې هغه پڑھاوي وی سیرت خو یو هغه چې دا علماء بیانوي کنه یو سیرت وی هغه چې زه ته بیانوم الله اکبر عملی سیرت نبی علیہ السلام ته چاوي کنه دلته ودرې غزر اعظم درې ځای ولاړو کنه هغه په لار تیرې ده وی ست ولاړ وی تر ته دلته ودرې ما تاسو سره وعده وکړه چې آو نور الیقین کې لیکلي دي غالبا ډېر خپل کتاب دی دا سیرت ښه په عربی کې دی اوس مې له تعالی ترجمه وکړه الحمدلله نو بهرحال هغې کې لیکلي دي نو هغه رانغې که نه هغه سړی نو درې ورځې نبي علیه السلام ولاړو نو بیا هغه راغی وایي زما نه خویرو دې ته وایي سیرت نبي علیه السلام دروغ نه دی ویلی دې ته وایي سیرت نبي علیه السلام دوکه نه ده ورکړه دې ته وایي سیرت موږ بس دا چې د نبي علیه السلام دا بلا خبرې په سیرت کې موږ بیانو خو عملی سیرت باندې هغه کتاب لیکلی چاته پکاري د ور به یې کموله ما ته بلا راوړي وه وګوره څونه ښکلي کتاب یې لیکلی دی نو سیرت اصل عملی دی زما په خیال دې ته اشاره دغه کړې ده زموږ سره اختلاف دی شبلي صاحب ته سره اختلاف دی زمونږ خو هغه ډېر ښکلی سیرت النبي هغه لیکلی دی سیرت النبي هغه لیکلی دی شبلي سید سلیمان ندوي هم په کار کړی دی هغه دا کار کړی دی یعنی عملی سیرت په دې کار پکار دی عملی سیرت الله اکبر الله اکبر بهرحال خبره بل طرف ته لاړه شي خو ښه شوه چې لاړه شي څه ناڅه به زده کړو که نه جي دین دی که هر طرف ته ځي نو دین دی انشاءالله دین به زده کوو او چې بل طرف ته لاړه شي نو ځان نوې خبرې پکې تاسو زده کړئ نو ما دا خبره کوله چې نبي علیه السلام سیرت اصل دی عملی سیرت چې الله تکلیف مو ورکوي عملی سیرت صبر کوي عملی سیرت انتقام ماخله نو په دې څوک عمل کوي زه پټکي والی هم زم پې عمل نه کوم ما سره یې خصوص زیاتي وکړي چې څه چل ورسره کوم نو ما زه هم لګیا یم هسې لګیا یم نو ما په خپل هم عمل نشته او که نه ما ته خو ځان ښکاري ما ته خو ځان معلوم دی که نه او الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله جړه را راله او که نه نصیحت تاسو ته کوو او خپله مو ډېرې کمزوري دي راکړي الله دې معاف کړي مونږ الله دې مونږ معاف کړي الله دې مونږ معاف کړي الله دې مونږ معاف کړي الله یې زنګ بخښنه وکړي آمین ثم آمین داغ مت کو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے مونږ ټول داغدار یو بے داغ هغه چې الله دی کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے مونږ ټول ګناهګار مونږ کې غلطه شته یا الله مونږ معاف کړي یا الله مونږ معاف کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت باندې بیان جاری دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا احکام کله کله څنګه راغلي دي دا مې ته وویل نبی علیہ السلام په سیرت باندې مختلف بیانات کې دي میلاد النبی په دې یو بیان دی بابو میلاد النبی صلی الله علیه وسلم البدایه والنهایه کې باب تړلې بابو میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د دې مطلب څه دی چې نبی علیہ السلام پیدا شوی دا مطلب دی دا مطلب نه دی چې موږ کوم میلاد کوو ټول پکې اخته یو او جلوسونه او مونږ نه کول او د غلا بجلی او ډولکی او باجې او رباب او ګډاګانې او شاټولې دا پنجاب کې کیږي او کراچۍ کې غټ ښارونو کې لاهور کې باجې ګډاګانې نبی علیہ السلام وی مسلم شریف روایت ته د پیر پرز روزه ونیسه دا زما میلاد دی څوک په عمل کوي پیر پرز روزه ونیسه دا زما میلاد دی څوک په عمل کوي نه ما نه کله دا روزه نیولې ده بیا ما کې سستی رااله دا زما میلاد دی دا زما میلاد دی څه چې پیر پرز روزه ونیسه ګل پرز ټول عرب د درو پاکستان نه غټ دی ما یې کنه کې غلطه شته خو اعمال پکې ډېر زیات دي عقیدې ټیک ته قبر نه کچې دي امداد ډېر کوي نو پیر پر د غیر وجه نیسي ټول عرب او بت پرز حرمین کې درستخان لګي ټول نیسي غلطه چا کې شته ما کې شته ظالم منو نو عربو عام خلک به ولې غلطې ني ما کې شته انسان دی وای کل بني ادم خطاء مسلم وخير الخطائين التوابون بهترین ګناهګار هغه چې توبه وباسي الله اکبر الله سیرت ما آداب بم بیانو خود ما په خیال دا سیرت به صرف ختم شینن آداب بل چپټر کې بیان کو ان شاء الله
کتاب چتنی ملو شوه سمر کورس چې پکې 22 کتابونه دي هغه معنا په واتس اپ غواړي 0311 444 0006 0311 3 4 0 او آخر کې 6 دا خیل است الله دې موږ ته سم نصیب وګرځي الله دې موږ په کی زما محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم 54 سال نه پس ټول احکام نازل شوي دي لومبه تربیت شوي د عقیده او د تجوید او اخره کې منځ راغی نه هم لسم کال باندې زما محترم او پرده بالکل اخره کې راغله دا نو دا پرده چې کومه ده کنه نو یو مصیبت خدا دې چې پرده نشته یو مصیبت خدا دې چې پرده نشته او دوی مصیبت غټ مصیبت دا کومه پرده چې تاسو ته په نظر راځي دا پرده نه ده د انګلیش کې ویل پوزز وته وي یعنی د پردې پوزونه مونږ جوړ کړی دي دا پردې شردي نه دي یو مصیبت پرده نشته دویم غټ مصیبت دا کومه پرده تاسو وینئ چا ماسک چولې ده چا سره پوزه پټه کړې ده چا برکا چولې ده خو تړلې ځان پورې اوس په ساړه کې ځان باندې د برقې د پاسه برینونه واچي او پلار به ورسره رواني رور به ورسره رواني مور به ورسره رواني دا ځنه چې ماسک کې پرده کیږي دا صرف پوزه تا پټه کړې تندې د ښکاری روزي د ښکاری دا کومه پرده ده نری صادرونه یې چولې دي د چکن صادرونه یې چولې دي واړه صادرونه یې چولې دي گاون نه را اچولې شل رنگ گاون او د پاسه شل رنگ مطلب دا چې سر پیچک او سپوټ کې او ماسک دا پرده بالکل پرده نه د امام غزالی وی چې خزه داسې پرده وکي چې خلک وی چې ګورم وته نو دا خزه د بے پرده خزو سره جهنم کې سوزي دا بعضې خزې رواني چیل کې صادر کې یو سترګې کلوکړي رواني سبحان الله ماشاء اللہ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے ہائے ایک مصیبت یہ کہ پردہ نہیں دوسری مصیبت یہ جو پردہ ہی نہیں ہے یہ بکواس ہے یہ پوزز ہم نے بنائے ہوئے ہیں ختم کے دا ماسکونا ختم کے دا سپوٹ کی ختم کے دا شل دا یونیورسٹی دا جنکیزی ثواب یونیورسٹی تھا یا ولی خان یونیورسٹی تھا پیار محبت کے ساتھ ہم ان کو سمجھاتے ہیں بن یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی یونیورسٹیوں کے سبق پڑھاؤں ڈبل ایم اے پی ٹی میں کړه ده اسلام اکنامک پولیټیکل ساينس میں کړه ده یونیورسٹیوں کې پڑھاؤں ټول په غلطه روان دي دا ماسکونه ختم کې خدای ته وګوره دا سپوټ کې ختم کې خدای ته وګوره سم یو سترګې کولاوي که دوه سترګې کولاوي کنه نو چې تا ته لار ښکاری او مخامخ سړي ته سترګې نه ښکاری پرده هغې ته وایي چې تا ته څوک وګوري او فورن هغه سترګې ښکته کړي هغه دا نه غواړي چې تا ته زه وګورم پرده دې ته وایي دا چې کومه دې پرده کوي دې خو وایي چې ګورم ورته دا خلک وایي په چوکونو کې ورپسې خلک خبرې کوي په دکان کې ورپسې خلک خبرې کوي چې دې پردې څه ضرورت و نو شرعي پرده کوي صحیح پرده کوي صحیح مخ پټوي تندې پټوي داروزې پټوي یو زرداری مداری لغاری نوازی نیازی شنواری دا سونه چې سیاسي لیډران دي دا څوک په پردې بیان نه کوي دا صرف عالمان په غیرت او په حیا باندې پرده کوي په عزت او په عظمت باندې پرده په دې باندې بیان کوي په حیا او غیرت او په کمیس او لوپټه او په جامو او په حیا دا صرف عالمان بیان کوي بل چا کړي دي غیرت حیا په دې چنګ بیان کوي یو سیاسي لیډر نه کوي دا خو صرف عالمان کوي زما محترم خفقیگو بنا مانا ما خفقیگی او که خفش وی نو گناهگار بشه ځان ما ګناهګار وي ټیک خبرې کوم صحیح پرده کوي ویل پوزز مو جوړوي او نه هر ځایګانو ته ټلیفون کوي د خپلو سړو په ذریعې سره مسایل معلومه وي دلته هم در پسې خلک خبرې کوي تاسو له شرم نه درځي
دک الکان تاسو پسې خبرې کوي چې اواز نری او اواز ډېر زیات ښکلی و، هغې خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې. شرم تاسو نه درځي؟ بالکل خبردار، نه ما ته ټلیفون کوئ او نه مطلب دا چې هر جګه نه ته ټلیفون کوئ. څه مسلې څه علاجي شرعي مسله وي نه هغه بیا د سړي په ذریعې سره معلومات کوئ، یا د هغه پرسنل چې کوم نمبر یي په هغې باندې تپوس کوئ. په میډیا باندې تاسو خبرې کوئ، بیا نوم عملی، بیا د کلي نوم عملی، بیا د پښتو د اسلام نه خلاف خبرې هم کوئ. نو د الله نه یېرېږئ که مړې شوې نو بیا مو قبر کې دربوي. د الله نه ویرېږه ځکه نه که دلته کې شرم او حیا ني. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځي. خفه کېږئ ما نه مه خفه کېږئ، او که خفه شوې ګناهګار به شئ. نبي علیہ السلام شریعت راوړی دی. دا دین یې راوړی دی، شریعت یې راوړی دی، نو په دې پاک صاف شریعت به عمل کوو. خفه کېږو به نه. دا څنګه چې موږ مخونه پټ کړي دي که نه، خدای ته وګورئ دا مخونه اډو پټوی ما. دا څنګه چې پټ کړي دي که نه نو اډو پټوی ما نو ښه وي بس. یعنی ماسک صرف ناک کو چھپانا. زما کور والا وی دا صرف پوزې داسې پټه کړي لکه دا ډایمنډ ده یا د موتی ده یا سره زر دي، داسې چې څوک یې تختوي. زما کور والا به وویل چې څوک یې تختوي جوړ. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. الله دې موږ پوهه کړي. الله دې موږ پوهه کړي. الله دې موږ پوهه کړي. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. آمین آمین. بهرحال خفه کېږو به نه. یو کس ټلیفون کوي ته خلکو دا ولې وایي چې خفه نه شئ، ولې ته دې نه یېرېږې څه؟ نو خفه کوم به یې نه که نه جي. حضرت ثاني صاحب فرمایي چې ای خلکو زه غوسه وکړم، اچانک غوسه شم او ډېر درته غوسه شم، ډېر غوسه شم، نو ما نه مه خفه کېږئ. ولې؟ د هغې وجه ډېره ښکلې بیانه کړې ده. تاسو ته وایم نو دغه شان ما نه مه خفه کېږئ. وجه واورئ. یو باچا یې د باچا ډېر لوی عزتي، یو د هغه زوی نو د هغه هم ډېر لوی عزتي، یو د زوی نه جرم شوي نو جلاد ته وایي زما زوی 40 کوړې ووهه. توجه، زما زوی 40 کوړې ووهه. یو طرف ته بادشاه دی، بل طرف ته زوی دی، بل طرف ته جلاد دی. نو هغه کوړې راولي او درزار د باچا د زوی نه وباسي او 40 کوړې وټکوي. 40 بین ته ووایي چې 40 بی دی ووهه نو دې کې اوچت څوک دی؟ بادشاه. بیا اوچت څوک دی؟ زوی دی د هغه پرنس. د جلاد څه حیثیت شته؟ نه. جلاد ته خو حکم ورکه بادشاه، نو ځکه د هغه زوی وټکو. نو دکه چې وایي موږ عالمان جلادان یو. سبحان الله، د جړا خبره ده جي. موږ جلادان یو. هغه عالمان چې نیکاني، هغه عالمان چې نیکي غالبه وي. الله دې موږ معاف کړي. نو دا عالمان چې کله غوسه وکړي او سخته غوسه وکړي نو خوشحاله شي. ولې؟ عالم جلاد دی او تاسو پرنس شهزادګان یې. تاسو ای خلکو تاسو شهزادګان یې او الله رب العزت بادشاه دی. نو هغه ته حکم راکړي چې دې ته دا مسلې بیان کړي او که عمل پې نه کوي لږه غوسه هم پې وکړي. نو په تاسو غوسه وکړو خو جلادان الله بادشاه دی او تاسو پرنس. الخلق عیال الله دی دلیل او ریفرنس دی. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. یو ناز زما په آواز به واورئ ځکه چې سر مې ډېر زیات ستړی شو او تاسو خو په ارام ناست ستړی کېږئ نه. آقا عدل مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مولا حب و ترحم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے مقدس عفت مریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے اطیب طیب میں مدغم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے قسم
تبریک عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے ناطق اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے ہادی مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے وافی جانم جانم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے ساقی وارث زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے یاسر یسر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے حاشر نشر معظم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے مورد اس دم اس دم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے شافع شفیع مسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں بد باطن وہ قلب کے مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں جا کر ان کا ہر دم ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میرے ساقی وارث زمزم صلی اللہ علیہ وسلم. زما محترم و مشران و دوستانو قابل احترام میندو خویندو ستاسو وړاندې بیان جاری دی. جمعرات پرست سمرکوز جاری دی. پاغه کې قرات تجوید احادیث دعاګانې آداب سیرت دا چپټرز بیان شو. کتاب زما تا استاد رغلی دی. ټولو ملګرو اغشته دی. په واتس اپ غوښته دی او هر چاته تللی دی. که چاته کتاب نه ملو شوی 0311440006 پاغه باندې وغواړئ. کتاب بدرو لېږم. کتاب بیات کې لا جاری دی سبق انشاءاللہ. په آخره کې به امتحانی ټیم به مقرر کو. پاغه کې امتحانی چې چا کسانو ملګرو دوستانو دې کې داخله غشته ده اغي ما سره نمبر شته چا سره نشته کتاب مانا زما په نمبر وغواړئ نو کتاب به زه درولېږم او هغه ټول چپټرز به تاسو یاد کړئ. خو دې کې نن یو اهم خبر تاسو ته کوم له غور سره اورئ هغه دا چې دې کتاب په آخره کې یو کتاب دی. یعنی یو کتاب کې دویش کتابونه دي او په آخره کې یو کتاب د جنت میں داخله آسان. توجه دا کتاب چې دی کنه دا وګوره سټډي وکړئ خو درې پیرې او په کاپے کې عملی کې یعنی ضروری خبریں نوٹس خاص باتیں هغه ځان سره ولیکئ. دې کې که چا سره د 100 کروڑو روپو لایبرری هغه ټول لایبرری ما دې کې اچولې ده. خپل ټول علم معلومات ما دې کې اچولې دي. کم کتاب کې جنت میں داخله آسان د انګلیش کوم ترجمه شوی ده. انګلیش کوم شته 35000 چاپ شوی ده الحمدلله. انګلیش کې زما کتابونه چاپ شوی دي. نو دا کتاب ځان سره کې زما محترم کم جنت میں داخله آسان د سټډیو کې د کې تقریبا 90 مضامین دي. 90 دا به دیو خلاصه لو بلواب نه چھوڑ اور مکن تاسو یاد کې 0311440006 په دې باندې شری مسلو تاسو کول شي او دنيز د کور شو دا کتاب په هم خواړه نو درو بلېګم. نو تاسو تر جاری و تاسو وړاندې د سیرت کلاسو نو اوس پتا اوس ته زوې ما په دې موضوع به خبره شروع کو سیرت کې چې میلاد النبی وفات النبی وصیت النبی جمال النبی نوال النبی منال النبی مقصد النبی په دې ټولو بیان شو. مقصد النبی ډېر دی ډېر مقاصد دي اوچت یولس کې اوچت مقاصد شپږ دي ما بیان کړی دي.
جمال النبی نبی علیہ السلام ښکلیوالی طارق جمیل صاحب نه واورئ ماشاءالله ابله زه ماله دعوت کړی اته مې طارق جمیل صاحب سره بیانات شوي دي اته هلته یې غوښتې م او بیان مې هلته کړی دی او ټلیفون هم کوي وی راشه بل ورځې وې 3 ورځې ټلیفون وکړو بیا ورلم دعوت یې وکړو طارق جمیل صاحب نه د نبی علیہ السلام شان واورئ غلطه او سیاسي خبرې مه کوئ دا خلاف بزرگ سړی دی هغه پسې خبرې مه کوئ دا الله ولی دی بزرگ دی نیک دی 4 دانگ عالم اور 7 بر اعظم تیتے دین ارسو و دے شعر مصداق تے قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبالا و خزن البحارا دے شعر مصداق تے قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبالا و خزن البحارا بیلو 15 گھنٹے کی ناس تو گپ شپ مو لگو نبی علیہ السلام خکولے والے جمال النبی منال النبی نوال النبی اللہ اکبر جمال النبی مقصد النبی وفات النبی میلاد النبی وصیت النبی نبی علیہ السلام سو وصیت کړو موږ پابندۍ سره کوي مرګ زمرا نږدې شو الصلاة او خو سره زیاتې مکه وهل ټکول دا مکه زیاتې وسره مکه دی نه پوهېږي خیر دی لکه سره هم بغض حسد مه ساتئ انتقام د ښځو نه مالی او وهل ټکول هم مه کوئ او مینه او محبت الفت صبر شکر عاجزی د هغې خوله ده صرف دا برداشت کې نور اسم نشته اسم نشته اسم نشته اسم نشته موږ نه هم غلطي کېږي ما نه هم غلطي کېږي ګوره زه م انسان یم که نه خو برداشت کې خیر دی خیر دی معاف یې کې د الله د رضا دپاره یې معاف کې او کور مه روانوئ کور مه روانوئ او حسن ته مه ګورئ او که نه دا ښکلې نه ده بله به وکړم د الله بنده ډغرې به دله درکړي ښکلې ډغرې سیرت ته ګورئ تنکح المرأة لاربع سلور وجونه خلق یو جنې سره واده کوي لمالها مال یې ډېر دی ولجمالها ښکلې ده الله ولحسبها قام قبیلې ډېره ده ولجمالها ښکلې ده ولدینها دین دې پکې سیرت فاصفر بذات الدین ته دین ته وګوره سیرت ته وګوره دین ته وګوره سیرت ته وګوره ته دغه ته مه ګوره ښکلې والي ته ولې اتارین صاحب وایي زما یو دوستو ایس ایچ او کزنې وله کړې وه کزنې تکه توره بدرنګه وه وي دا نه کوم زه به ښکلې جینۍ کوم زه ایس ایچ او یم په زور یې وله وکړه کور نه وتښتېد یا به کله کله راته دی به یې خدمت کو دا چپ و دی هم برداشت کول په خدمت یې سړی ځان ته راواړو ښځه ښځې له پکار جواب دی نه ورکوي او چې کله د سړي موډ ښه وي ورته وایي زه یو ګیله کوم خفه کېږم نو خبره دې وکړي باقي خدمت کې دې سستي نه کوي که ساري اوده پرته وي او خاوند له ناشته نه دا اړو ښځه نه ده او دفتر ته خاوند ځي او ځان له پخپله سپلی پالش کوي دا فاطمه بابا اوسله کور ته بیا راغلی ده داسې له کور ته راغلی ده بهرحال خفه کېږو به نه اکه جینۍ خدمت کو د خپل خاوند او سرور بچي وشو د هغه خوښه شو په خدمت او وخت تېرېده بیا یې ښځه مړه شوه اتوره مړه شوه بیا چا ورته یې واده وکړه هغه ویې نه که نه هغه شان ښځه راته نه میلاوېږي بس نه کوم واده نه کوم الله اکبر دا به توره ده غټه ده داسې ده دا خبرې مه کوئ دا خبرې مه کوئ بچي دې ته مه ګورئ دا خبرې مه کوئ زما محترمو سیرت کستا خدمت کوي او په هغې کې دین شته بس ډونټ سپیک سایلنٹ لرن یور لیسن خیال کوئ کور مه روانوئ په خبره عمل کوئ صبر کوئ بس ما له طلاق راکړه دا ښځې وي ما پرېږده زه خوشحاله نه یم نو دا بېوقوفي ښځې دړه نه وایي نه دماغو نه وایي بس د خولې نه صرف وایي چې ما پرېږده ما له طلاق راکړه زه تا سره نور جن نه تېرومه دا خاوند دباوي نو په دې خفه کېږې ما اړه کېدا ني ژبه کېدا ني په دماغو کېدا ني او که نه د هسې خاوند چې لږه لږ دبوی کړمه لږ یې ښکته کړم نبي علیه السلام فرمایي چې اکه خاوند د الله خوښ ته چې کور کې مغلوب وي الله څه وي مغلوب وي هغه خاوند خوښ ته ځکه چې ښځه نه فلینکیک والی شي نه کراټې وله ورځي نه ریسلر ده نه ویټ لفټره ده خو صرف خوله چلی که نه برداشت که تا که ډېر زوري
نو بار څوک بدمعاش وټاکوه. که تا کې ډېر زوري نو په علاقه کې چې څوک بتالي هغې پسې ورشه. که تا کې ډېر زوري د شراب او د بدکارۍ اډې بندې کړه. ښځې غریبۍ ته څه وایي چې ټکول کې وهل کې او کنځل کې. الله دې موږ ته سمج نصیب وکړي. الله دې موږ پوهه کړي. الله دې موږ ته سمج نصیب وکړي. په دې خبرو عمل وکړي. د الله بندګانو په دې خبرو عمل وکړي. بهرحال نبی علیہ السلام جمال النبی وصیت النبی کی یو د مونځ دعوت ورکړی دی، بل ښځو سره زیاتې مه کوئ. او درېیمه خبره یې څه کړې ده واورئ که نه جي څه درېیمه خبره دا د ښځو سره زیاتې مه کوئ. دی خو واستوصوا بالنساء خیرا، دا خو مطلب دا چې د وصیت وصا اوصا یوسی وصیت فایل چې الله راشي یا نبی نو بیا دې ترجمه راځي حکم. ښه یوسیکم اللہ واللہ تعالی حکم در گئی. اور وصیت کا فائل جب اللہ آ جائے یا رسول تو اس کا معنی ہوتا ہے حکم. دے معنی بیا راځي حکم. آو اور واستوصوا بالنساء خیرا 84 دن پہلے نبی علیہ السلام دا ہوئے. نو زم اخر ته وروړم چې نبی علیہ السلام اخره کې دام ویلو چې خلکو تربیت وشي کنه. دغه څوک اشکال نه کوي. فین قیل قلنا دا جواب دی. نو ښځو سره زیاتې مه کوئ. 5 وخته مونځ کوئ. وما ملکت ایمانکم، ستاسو ملازمین دکان کې ګاډي کې ډرایوران کنډکټران دکان کې کارونه چې څوک د سره کوي ښکلی خوراک ورکړئ او زیاتې ورسره مه کوئ. زیاتې ورسره مه کوئ. د چا زوی دی کنځل ورته مه کوئ. د چا زوی دی پړک مه ورکوئ. د چا زوی دی غلط کار ورسره مه کوئ. خلک دا هم کوي. او که نه ستا هم زوی لور شته نو ګنده کار هم مه کوئ. د الله نه ویرېږئ. پړک هم مه ورکوئ او کنځل هم ورته مه کوئ او سپک هم مه ګڼئ او بر وخت وله تنخواه ورکوئ. ځکه چې دا ماشوم کار کوي او سکول نه وي نو دا ډېر مجبوره دی نو کور له وله پیسې لګئ خوراک لګئ او زکات لومبې دی له ورکوئ. لومبې زکات دی له ورکوئ. چاله دا کم ماشومان غریبانان چې تا سره کار کوي. الله اکبر. ماشومان دي پلار به مړي، ماشومان دي مور به مړی، ماشومان دي کور خرچه به نه چلیږي نو ته یې وهې یا ته ورته کنځل کې یا ته یې سپک ګڼې. دا ټولو مارکیټونو کې وړو سره دا ظلم شروع دی. بدکاري هم او کنځل هم او وهل ټکول هم دا شته. نو ځکه نصیحت کوم چې بچي داسې مه کوئ. خدای پاک خفه کېږي. یو پیره ابن مسعود خپل غلام و ټکوئ. الله اکبر. نبی علیہ السلام پې راغې نو ورته وي هغه عبارت داسې دی چې لله اقدر علیک منه. ته په ده قادر خو الله تا باندې زیات قادر دی. دی ولې ټکې دا غلامه د ده څوک نشته ولې ټکې او صوابه اوچت صوابه وجي که نه. الله اکبر. فورا چې شاته وکړه دا خو نبي علیه السلام دی فورا غلام آزاد که. مونږ خو دا وایو چې غلام آزاد شو خو دې ته نه ګورو چې څه مطلب دی. معمولی غلام به په 12,000 روپۍ نن سبا نه مخکې 12,000 قیمت اوس تقریبا 30,000 معمولی غلام به په 30,000 او داسې په لکونو به ګوره د الله دپاره یې آزاد که که نه واورې آزاد یې که که نه د الله دپاره. وهل ټکول نه د شاګرد کوئ نه کلاس کې کوئ نه سټنډ اپ سیټ ډاون سټنډ اپ دا مه کوئ چې کلاس ته راشئ ووایئ السلام علیکم هلکان پاسوئ او ښکته کوئ. دا ګناه ده. باب القیام مشکات جلد نمبر 2 نبی علیہ السلام صحابه فرمایي چې نبی علیہ السلام سره زنګ ډېره زیاته مینه وه خو چې ته راته بنګ بوته نه پاسېدو بنګ بوته نه پاسېدو او پیر صاحب ته به خلک پاسي او را پاسي او پیر صاحب ته به خلک پاسي او را پاسي. دا غلط دی. من احب ان يتمثل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار. دا ځای دی دا خپل ځای دی جهنم جوړ کړي. څوک دا وغواړي چې ما ته خلک ودرېږي او چې خلک ونه درېږي نو دی خفه کېږي. دا ها مور پلار راغله میلمه راغی ځای نشته نو بیا بېله خبره ده. ډېره موده پسې یو کس راغی خلک ورسره میلاوېږي هغه ټیک شوه. دې نه علاوه دا پیر ته او استاذ ته عالم ته اخوا دېخوا غلام حیدر ته شمس الدین ته سیاسي لیډر ته ودرېدلو او کېناستل دا نشته. بس السلام علیکم وعلیکم السلام خبره خلاصه شوه. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځوي. نو بهرحال نبی علیہ السلام سیرت چې په آخر وصیت النبی باندې بیان و سیرت دی چې مونځ کوئ ملازمینو سره زیاتې مه کوئ ښځو سره زیاتې مه کوئ اور اخرج الیهود والنصارى من جزیرة العرب. الله
اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وباسه یهود نصارى جزیره عربنا. اوس نن د کعبۃ الله نه 45 کیلومتر دور او د نبی علیہ السلام د قبر مبارک نه 15 کیلومتر دور 70,000 یهود نصارى فوج ناسته. تاسو ته پته نشته، پایلټان یهودیان دي. الله اکبر. بیا عمر دا کار ټیک چې ټول یو باسل، اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وی باسل. الله اکبر. نو گو ایریا، الله نو گو ایریا. ها دغه راتلی شي، کاروبار راتلی شي، کار کولی شي، نقشې جوړولی شي، جماعتونه مدرسې جوړولی شي، کاروبار مرتر کولی شي، خو مستقل رهائش جزیره عرب کې د یهود نصارى ممنوع ده. ولې؟ دلیل ریفرنس اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، دا شری مسله ده. الله اکبر. الله دې موږ ته سم نصیب وګرځي. الله اکبر. الله دې موږ ته سم نصیب وګرځي. ودا وباسه. دا سلور نصیحتونه شو. نمبر 1 زم د دنیا نه روانم 15 وخت مونږ کوي. دویم ملازمینو سره زیاتې سختی مکوي. دریم خو سره زیاتې مکوي. سلورم یهود نصارى جزیره عرب نه وباسه. اوس کوم ځای پراتی ده ته مې وې تاسو ته پته نه و. بهرحال نو ما دې پورې خبره کړې دا نبی علیہ السلام سیرت، میلاد النبی باندې مې خبره وکړه، وصیت النبی باندې مې خبره وکړه، وفات النبی باندې مې خبره وکړه، او دغه باندې مې خبره وکړه، مکه کې تکلیفونه په هغې باندې مې خبره وکړه. زما محترمو نو اوس په غزوات النبی مغازی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خبره کوم. هغې کې یو خبره ده، علمي نکته ده، د عالمانو تعلیم یافته دپاره. سیرت څه ته وایي؟ وی سیرت پروګرام وایي. نو سیرت څه ته وایي پته شته؟ موږ نعتونو ته سیرت وایي یا الوا پخه کودي ته سیرت وایي. سیرت وایي سیر النبی صلی الله علیه وسلم فی مغازیه، د نبی علیہ السلام ګرځېدل په خپلو غزواتو کې، او کسان کېنول، او ځای جوړول، او میمنه میسره، قلب مقدمة الجيش اور ساقہ، دا بسنگ کېنئ، آگے پیچھے دائیں بائیں قلب درمیان، دا سیٹ اپ پسنگ برابرئی. دیتا ہوئی سیرت النبی. امنگ حلواتا او جلوس تا سیرت النبی ہوئی. سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازی ہے، دا دے شرح و قدرت المفتی ریفرنس. پدی میں بیانو کو اس پا دا آخری خبر ہو کما، و دا خبر بخپل ختم کم ٹیم شو کہ نبی علیہ السلام غزوات گورو. نبی علیہ السلام 27 جنگونو کی شرکت کړي، 27 او 100 جماعتونه کم و بیش لګلی د پاره د غزا د کافر د ټکولو. نو پدې کې بدر درې سلور جنگونه دي، ان دی وته روان شي دي، خو جنگ صرف بدر کې شوی دی. ښه ذات العشیره، بدر صغرا، بدر کبرا. خدا بدر چې کوم مشهور دی هغه په 2 هجری کې شوی دی، او په دې کې زکات حکم راغلی دی، او دې کې د روزې حکم راغلی دی. نبی علیہ السلام 9 کاله روزې نیولې دي، وره 9 کاله، 2 کاله د 30 میاشت، 2 کاله د 29 میاشت. دا ریفرنس حواله یاد لرئ چې ته نه ملاويږي. مرقات کې لیکلي، شرع مشکات مرقات لملا علی القاری الحنفی المحدث، هغه لیکلي دي 9 کاله نبی علیہ السلام روزې نیولې دي، 2 کاله د 30 میاشت او 2 کاله د 29 میاشت. دا حکم دغه وخت راغلی دی. نبی علیہ السلام بدر کو 2 ہجری کے، 3 کے احد. بدر کے 313 آگی 1000، احد کی دی 1000 آگی 3000. بیات سے کسان لاملا واپس تی شو منافقین. دا 2 جنگونو شو. نو 70 کسان چی دی دا کافرانو اونی ولی شو، او 70 قتل شو. صنادید قریش، زوتا هم خرناٹ قریش، بدماشان چې سوابه باندې ظلم کړو. او دی بیا قلیب بدر یو کنده کې ورواچولو، ګټې پی ویشته. هل وجدتم ما وعد ربکم حقا. او نبی علیہ السلام ته شعر مو وې.
نفلقها من رجال أعزة نفلقها من رجال أعزة كانوا علينا أعقا وأظلما. دا شعر ہوئے وہ غلط ہوئے، نبی علیہ السلام شعر غلط ہوئے، منور بھائی شعر سو ہوئے غلط ہوئے، الٹے ہوئے غلط ہوئے. نفلقها من رجال أعزة كانوا علينا أعقا وأظلما. دا شعر غلط ہوئے. نو ابوبکر ہوتے دا شعر خدا سے نہ دے، دا خدا تو غلط ہوئے. ابھی نبی علیہ السلام شعر نہ ہوئی، ما سره قرآن موجود ده. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. دلته یو روایت ته لأن يمتلئ جوف رجل من الشعر لأن يمتلئ قيحا او کما قال. خدای غلطی بیشي معاف کی. یو سړی دا خېټه ډکه شي د الټونه نو دا بهتره ده، خو چې اشعار پکې ني شعرونه وي دا فلانه شاعر ده. شاعر څه کوي؟ د یو خو د بل بد وي، کله به نعت وي، کله به غانه وي، کله به شاټوله په اچي. الله قرآن کې فرمایي والشعراء يتبعهم الغاوون. شاعرانو پسې هغه خلک دي چې دا ټول سرکشي. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون. په هر وادي کې زی، پر یو میدان کې غی رواني، کله به غانه وي، کله به حمد وي، کله به نعت وي. وانهم یقولون ما لا يفعلون. شعراء هغه اشعار چې خپل په عمل نه کوي. نه خدای پاک کوي. نو داسې شعرونه چې د هغې څه مقصد دي، داسې شعرونه چې هغه ګاني فضول او خلک سره ډولکي وي، داسې شعرونه چې هغې کې د شهوت خبري، نو دې نه بهتر ده چې قرآن او حدیث یاد کړه. مخکې ووره الا الذین آمنوا. ها هغه شاعران چې مؤمنان دي وعمل الصالحات او نیک اعمال کوي، د علامه اقبال پشان، د حسان بن ثابت پشان، د کعب بن زهیر پشان، خنساء رضی الله عنها پشان، او علامه اقبال رحمت الله پشان. نو دا شاعران خدي. عبدالرحمن بابا داغه پشان ناغه شاعران خدي. داغي الله تعریف کړي چې مسلمانانی او حق خبرې کوي. نبی علیہ السلام سوې وان جبرائیل ليؤيده. دا حسان بن ثابت شعر وی، خو جبرائیل علیہ السلام ولا پړه کې خخ اشعار چي. سبحان الله. نو خو شاعري خدا دا نه چې خو شاعرین دا غلط شاعران، فضول شاعران چې فضول خبرې کوي او غانې جوړي او داخله په ډولکی ډنګي او رباب او کباب ټنګي او ګناونه کوي او سترګې او ننګي یادي او ګن مچاوي. نو دا غلط دي. الله پاغي رد کړی دی. او مؤمنان امیته علامه اقبال رحمت الله علیه. سبحان الله الله اکبر. یورپ ته چې نو تللی کنه نو هغې نظم او نثر خراب دی. ګورې د هغې نه هم خلک حوالې پیش کوي چې یورپ ته لاړ، فلسفه کې پی ایچ ډي وکړه، یورپ یې ولیده، مور پلار یې الله والا تاسګزارو، د ګناهونو نه توبه وباسله. حضرت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبند شیخ الحدیث، اللہ چلتا پھرتا کتب خانہ کائنات میں ذہین ترین انسان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اللہ دا چاہتا پتہ نیچتا خپے بے ولا وینځلې خپے. ہاں او دا علامه اقبال ګوره غټ عالم او عالمانو تم دا پته نشته، ډېر غټ عالم او ډېر تکړه عالم او ډېر تکړه عالم. انور شاہ کشمیری فرمائی لم یدر اجاز القرآن الا الاراجا. دو لنگڑوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، ایک میر سید سند شریف ہے، ایک جار اللہ زمخشری ہے. ان دونوں نے قرآن کو صحیح سمجھا ہے، صحیح انہوں نے سمجھا ہے، اگرچہ دونوں لنگڑے تھے، دوانو گڈو خودی قرآن دا دونوں تکڑه. انور شاہ کشمیری هغه فرمائی وی علامه اقبال دون غټ عالم دی چې په الہیاتو کې، الہیات دا یو ټاپک ته دا کوړه خټک کې زه استاد هم دا پڑھاوم. دا ډېر ګران دی څنګه چې منطق او فلسفه ګرانه ده، مبزي دغه شان دا الہیات او صفات بحث دا ډېر ګران دی. هغه وی مانه چې علامه اقبال دی کې سونه تپوسونه کړي دي او ما سره سونه بحثونه کړي دي، نو مانه یو عالم هم دونه استفاده نه کړي سونه چې علامه اقبال را نه کړي. دا چاته پته وه؟ منور صاحب تاته پته وه؟ نه. څه ته ووایم د الله بندګانو، الله یې زموږ عمل ټیک کړي، 5 وخته لمونځ کوئ، شرعي پرده کوئ، ګانو بجانو آلات پرېږدئ، هو الله سره تعلق جوړ کړئ چې ژوند مو ښایسته شي. د الله بندگانو د گناہوں توبہ باسے. گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے، گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے، گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے، د گناہوں وجہ پریشانے راځي، د گناہوں وجہ پریشانے راځي، د گناہوں وجہ پریشانے راځي. شل پیرے میں آتا ہوئے آئندہ هم دته وایم الله دې موږ معاف کړي.
سیرت د بدر جنگ وشو، د احد جنگ وشو. الله اکبر. 70 صنادید قریش. نبی علیہ السلام ته تا کوئی شعر غلط ہوئی جی، هغه ته ما علمنا الشعر وما ينبغي له، سورۃ یاسین غایت وته نبی علیہ السلام ذکر انا غلط شو چې وما علمنا الشعر، الله فرمای موږ نبی ته شعر و شاعری نه خوله، وما ينبغي له نه د پکار چې نبی علیہ السلام یو شعر وي، نو ځکه ته غلط شو. او نبی علیہ السلام د شعر مقصد سے دا مو رہے کنا په جنگ احد کې چې غټات مو کو او غي بیلات کو او 70 مت اول او 70 مت راټینګ کړه. نبی علیہ السلام دا شعر وي نفلق هام من رجال اعزه كانوا علينا اقا واظلما. متنبی دا ټوله یاد دا وزر اشعار راته یاد دي الحمدللہ. ته پیاد ہوئے ہم ګور. ہاں اسی طرح ہم کھوپڑیاں اڑاتے ہیں ان لوگوں کے جو بڑے ظالم تھے اور خرناٹ تھے، صنادید قریش. نفلق ہامن من رجال اعزت، ہاں بڑے متکبر لوگ جن کے گردنوں میں سریہ لگا ہوتا تھا تکبر کا، ہم نے اس طرح ان کی کھوپڑیاں اڑائی ہے. دا نبی علیہ السلام دا شعر دا سی گورا نفلق ہامن من رجال اعزت كانوا علينا عقا وعظما. ہاں دا سی تم شلکونو وباسو او دا سره کوپړې لوزو. ها نو بیا نبی علیہ السلام هغه کندې طرف ته راغی چې کوم ځای کې 70 مشرکین چولیو. نو ته وې کنه هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، چې تاسو راتله نو د کعبه پردی مونی ولې اے مشرکینو، نو تاسو وې که یا الله مونږ په حق یو، نو مونږ له بری راکې د ابراهیم علیہ السلام په دین باندې حج کوو، نو مونږ له بری راکې کوم په حق یو. او که مونږ په حق نه یو، نبی علیہ السلام په حق ای، نو څه ویل پکارو؟ یا الله مونږ له هدایت راکې، دا ویل پکارو کنه. منور بھائی نه اغي سوې خبره وی کوم په حق یو، یا الله مونږ له بری راکې. او کوم په حق نه یو کنه او نبی علیہ السلام په حق ای، نو خدای پاک د اسمان نن باندې ګټه راوړي دی له ویل پکار سو چې له هدایت راکې. نبی علیہ السلام وته وی کنه څنګه ګټه راوړي دي. علی حیدر کرار نامدار عزت دار علمدار اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج آنکھوں کا سرما ان کے قدموں کی خاک، وہ ہماری عزت اور پگڑی. علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ ان 70 خبیثوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس گڑے میں سارے پھینک دو، لے آؤ ان کے اوپر پتھر پھینکو. پتھر پھینکے گئے. آیا تم نے جو دعا کی تھی اپنے لیے بد دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پوچھا یا نبی اللہ دا مڑی اوری راغا خبر را لکنا وی دا مڑی اوری انہیں دی دا مڑی دا چکم موجود دی 70 دا اوری کنوری. بخاری شریف کے دے نویستان خوری. اللہ ویستان خوری. نو دینا معلوم شو چی مڑی اوری، دینا دا معلوم شو. بیا عائشہ فرمائی احیاهم اللہ مڑی نوری دا اللہ وقت جمدی کڑا نو زکے وطا ورنو اکڑا. نو عائشہ سوئی او عمر سوئی تاسو پوشوے کنا نو یو نسا معلومی کی چی مڑی اوری، بل ندا معلومی کی چی نوری. نو پارام کینے که اوری که نوری زنگو سر سکار دے چی اوری او که نوری خو پارام کینے کنا چی مڑو شو بیا پتاو لگی چی مڑی اوری که نوری. دا جمدی نوری نو جمدی چی شن منگی دی الٹا او په پیاچ ودن نه پکې او قطر نزي دا چې کوم جمدی دي دین اورینو شین منګی دي او پیاچ وا او مطلب جو به خلت وی خطت ویږي نو مړی بسوري او کومړی اوري او کو نوري نو مونږ ته سفیده را کولی شي زمړی اوري ز نو مونږ ته سفیده را کولی شي یا نوري مونږ ته سفیده را کولی شي نه نو ضرورت سره ک اوري او کو نوري خو بس سلام په وکا او بیا ته راځه دعا ولا وکا او الته سجده مکو طواف مکو نو تو نه غوسه ما راځي وی مړی اوري ک نوري الګ اوري ک نوري چې مړ شو بیا پتو لګي چې اوري ک نوري دا جم دي نوري نو دا جم دي نوري زي لطيفات کومزه منور بینن مخ کې لاله مخه غوسه کېږي نو غوسه شه نو لطیفه اوره دو مولیانو نو یو وی مړی اوري مړی اوري دو لطیفه ته کوم په دې ختمو نو یو وی مړی اوري نه بل مولاوی مړی نوري دلتم داسې مولیان شته غلام حیدر وی چې اوري او شمس الدین وی چې نوري وای استاسو پیسې له ثواب کی اضافه وکما نو وکړه ویمو اوري ک نوري نو یو مولاوی چې اوري او بل مولاوی چې نوري
نه دا مولیان خو بیا خپلو کې ملاویږي جنازو کې کنه دا مولیان مل بیا یو بل زورونه ورکوي په جنازو کې نه خلک ویل که یو بل سره جنگونه کوي چې مړی اوري که نوري اوس یو بل څنګه زورونه ورکوي څنګه مولوي صاحب څنګه صاحب حق صاحب الګ ته کم ځای نو بس دا مړی اوري که نوري خدا پرې دی کنه ها لطیفه نو مولیان دواړه سر سنت لړل د نئی دکان ته غلام حیدر استاد وی مړی اوري شمس الدین استاد وی مړی نوري ناغه نئی وته وی زه خو تاسو تقریر نورم کله تا پسې جمعه کوم کله تا پسې ته وی چې نوري او ته وی چې اوري وی دا خبره ورستو کو خو مخ کې یو بل خبر راته وکي سوال دنه کوم آئی ہیو اے کوسچن میرے پاس ایک سوال نامہ ہے کیا کوسچن ہے کوسچن یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ په پښتو کې وایم دا وای اے مولیانو دوه به جواب راکوي ګوره آو دې وختو کې ساج تک نشتا چابه دې جواب راکوي صاحب کې شته وختو کې نشتا که صاحب کې شته نو ځای کټ کوم دا خوګيږي ولې نه او که صاحب کې نشته نو دا غټيږي ولې ورهګت شابه نو شمس الدین استاد غلام حیدر ته ګوري او غلام حیدر استاد شمس الدین ته ګوري الکه کمړي کدی وختو کې ساج تا نو چې زه کرچ کروچ کټکو مې عبد الله بھائی چې کټکو مې نو دا خوګيږي ولې نه او کته حساب کې نشته نو وګديږي ولې اګه وګديږي ولې دوړه مولیان چپ شو نو ناغه نه وته وی ګوره کمړي اوري کنوري خلکو له وخت مزایا کوي سوال دا دی چې مړ شو پته به ولګي چې اوري کنوري اوس خو دنیا کې موږ راغلو چې شرک او بدعت نه بچو په قران او حدیث باندې عمل وکړو پدې خبره کوي پدې سره کوي چې مړي اوري کنوري نو الله دې موږ ته سم نصیبه وګرځي لطیفه وا جی ها لطیفه وا خو ګوره علم پکې نو سی وبره لطیفه موره دویمه لطیفه دا پدې کې علم دی او بخاندې خوشاله بشه هغه خبره دا ما محترمو چې اوپیرا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه ناستو مفتی محمود رحمت الله علیه او ام آر ډی جوړه کړې و س ام آر ډی د لطیفه دې پورې کومه چې زه یو پیرا مولانا طیب صاحب مال دعوت کيو مفتی رضا الحق صاحب هم ای سره ډېرې په روټه خړلې ده نن سبا راغله نو دوه سره زه غپم لګوم زمر اعظم مولا مشران دي زمنګ ناغه سره ناست مفتی رضا الحق صاحب سره ساوث افریقا مفتی اعظم نو ایو عالم وته موسی ډېډو ځان نه خې په ریډیو چې دې زمنګ دې کدا غي دې چې زمنګ دې ک دا غي دې نو مفتی رضا الحق صاحب وته وې چې دې او خيار دې عالم ته وې او ته بیوقوفه دې او خيار دې او ته بیوقوفه دله پکار چې شرک او بدعت خلاف کار کوي د قران او حدیث بارکه مهنت کوي او خلق دین ترا بلی اختلافي خبرو کې فائدہ سجدي وکي نو ته بیوقوفه او دا مفتی تورو صاحب چې دا او خيار دې مفتی رضا الحق صاحب وته وې کنه نو وې دا او خيار دې ها نو بیا لطیفه اوروله وورا لطیفه وتورله چې ګوره مفتی موسی ام آر ډی جوړ کړي وا ام آر ډی او ټول پارټه د سره یو ځای شوی د چا خلاف هغه نه وایو س سیاست واغه وخت هغه پرېدوس دا خبر خپل پوره کو کنه ټیکو غلط هم نه وایو وا خلک بلا خبرې کوي کنه نو ام آر ډی جوړونه پدې کې دا صحافیان خډیر کلاړیانی ها شرارتیان فسادیان صحافیان جنگ نږدې کوي او جنگ جوړي فساد جوړي نالته ټول دنیا ناسته ده او ټول پټه ناشته دي نو مفتی محمود رحمت الله علیه اغنا چې یو صحافي تاسو کو جی مړی اوري کنوري الکه دا سیاسي پروګرام دی ام آر ډی دا دی کی مړی اوري کنوري دې ضرورت ته او صحافي کی شرارت وکنا ها اخو شرارت کو نو دې طرف ته ناستو بریلیان او دې طرف ته ناستو دغه الیدیس نو الیدیس وی مړی نوري بریلیان بزرگان سوی زنگ بزرگان شل پیره ویم ناغی سوی وی مړی اوري الیدیس وی نوري نو که مفتی سوی چې مړی اوري نو الیدیس راټینګي جنگ جوړیږي او کوي چې مړی نوري نو بریلیان ټوپوي ناغي سوال داسې وک چې لکه شرارت وک چې لکه تاسو جګړه جوړ شي
نو مفتی محمود رحمت الله علیه خو ډېر زیات هوښیار و، یو پیروله جیب ته زه دا نه وایم. بهرحال نو مفتی محمود صاحب ډېر هوښیار و، قابل و. نو هغه ورته وویل وی دې مړي نه دی، دې مړي بریلیان یاد کړه، وی دې مړي اوري. او بالکل اوري، دې مړي اوري، خدای په ذات مې قسم یې دې مړي اوري. او اهل حدیث دی خوا ناستو نو هغې او دې مړي بالکل نه اوري. د دې مړي اوري د بریلیانو، او د اهل حدیثو مړي نه اوري. او څنګه بعضې اوري بعضې نه اوري، بعضې اوري بعضې نه اوري. تاسو پوه شئ په اشاره باندې که نه، عقلمند کې اشاره کافي ہے. نو بهرحال لږې خبرې مې ښکلې مې وکړې او سختې مې وکړې او خپله مې وجړلو او تاسو مې وجړولی او لږ ګپ شپ مې هم درسره ولګو. په ګپ شپ کې هم ډېره زیات علم او فایده وه. نه مې تاسو ته وکړو. زما محترمو، الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي، الله دې موږ پوهه کړي. نو بیان جاری دی انشاءالله، او تاسو شوق او ذوق سره اورئ ماشاءالله. نو ما دا خبره کوله زما محترمو چې دا کورس جاری دی. نو ابل چپټر چې دی، ابل درس چې دی میرے پیارے، ابل درس چې دی نو هغه بس تاسو وړاندې انشاءالله د آداب وي، آداب اټیکیټس په دې ما کتاب هم لیکلی هم درولېږم، خیر دی. نو زما په خیال دونه درس کافي دی. اوس که تاسو ته څه پوښتنه وي نو ټایم خو ختم شو، نو دونه کافي دی. او که څه ټلیفون تپوس تاسو کوئ نو بیا زنګ په نمبر باندې تاسو د شرعي مسلو تپوس کولی شئ. الله دې موږ له په دې خبرو د عمل توفیق نصیب، 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 عمل توفیق